دومره کثرت باوجود د آدم علیه السلام نه تر د قیامت د اخر انسان پورې څومره انسانان پیدا کیږي، جنات پیدا کیږي او وفات کیږي، د هغو ټول اعمال به الله تبارک وتعالی وزن کړي او دومره ساعت به هم نه تېر شوی لکه په دنیا کې چې د سهار د لمونځ نه وروستو د ساخ وخت را شروع کیږي. د ساخ د وخته پورې به د دې هر څه نه فراغت حاصل شوی، د هر څه به ختمي. الله د عظیم قدرتونو خاوند دی. الله په هر یو شي باندې قدرت لرونکی بادشاه دی. الله نه هیڅ یو شی پټ او پناه نه دی. بې د تلې نه هم الله ته د خپلو پیدا شوي مخلوقو پته ده چې دا څومره په اوبو کې دي، څومره په حالاتو کې دي. د دې باوجود علماو دا لیکلي دي چې بعضې کسان داسې دي چې د هغو اعمال به نه وزن کېږي. یو خو هغه کافر چې هغه د کفر نه علاوه هیڅ ګناه هم نه دی کړی او هیڅ یو نیکي هم نه ده کړې، بس کفر او کفر دی د هغه سره. نه د هغه د اعمالو د وزن کولو هیڅ ضرورت هم نشته، هغه به جهنم ته ځي. او یو هغه مسلمان او نیک انسان چې د هغه په نامه اعمال کې سوا د نیکونه او سوا د اعمالو او طاعاتو نه هیڅ قسم یو ګناه پکې موجود نه، یا یې خو رسره کړی نه، یا یې چې کړی په هغه وخت باندې توبه غوښتلي او یا یې توبه نه غوښتلې خو الله هسې معاف کړی. الله د قدرتونو خاوند دی. الله ګناهونه کله په توبې معاف کوي او کله بې د توبې نه هم معاف کوي. د الله دپاره داسې یو ضابطه نه ده موجوده چې هغه په هغه ضابطې باندې لازمي عمل کوي. لا یسأل عما یفعل، د الله نه تپوس نشي کېدی د هر هغه شي متعلق چې هغې کوي. وهم یسألون، لیکن د دې خلکو نه بره دي د هر یو عمل تپوس کېږي چې تاسو دا کار ولې کړی دی. نو بعضې پکې داسې شته چې د هغو به اعمال نه وزن کېږي، لکه هغه انبیا علیهم السلام دي او هغه صحابه کرام یو لویه هستی ده، یو لوی حیثیت دی. د نبي صحبت معمولی شی نه دی، ډېر لوی شی دی. د موسی علیه السلام په زمانه کې فرعون چې کوم ساحران راویستلي هغه ساحران څه تقریبا 80,000 کسان هغه د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راغلي، په هغه باندې د ایمان راوړلو دپاره نه راغلي. او دا عمل چې دی دا شروع شوی و د دې وخت مطابق به دا ووایو لکه چې سهار 9 بجې لکه را شروع شي او د ماسپښین د مونځ نه مخکې په دغه وخت کې ختم وي، ځکه چې موسی علیه السلام ورسره دا شرط لګولی و چې ان یحشر الناس ضحا، چې خلک به په داسې حال کې راجمع شي چې هغه به د ساخت ټیمي، او دویم دا چې دی بیا ماښام مازدیګر نه مخکې به کار ختم شي چې خلک کورونو ته واپس شي. داسې ټیم په کار دی. نو چې هغه خپل کرتب راښکاره کړو او موسی علیه السلام د هغې په جواب کې خپله همسا د الله په حکم راواچوله، هغه خماران د هغو ټول لاړو، هغه لغته چې کوم خمار جوړ شوی و هغې ټول تیر کړو او نه هغه لغته په هغې پیړه شو، نه پې پلنه شو، نه پې اوږده شوه، هېڅ پې نه شو، هغه حال باندې وه. نو هغه ساحران پوه شو چې یاره دا کس چې دی دا خو ساحر نه دی، ځکه چې زموږ نه بل ساحر په دنیا کې موجود نه دی او موږ د ده د وجې نه شکست وخوړ. نو بس دی صحیح د الله نبي دی، په ده باندې ایمان راوړل پکار دي. هغو ایمان راوړل چې ایمان یې راوړ نو د فرعون د طرف نه څه شاباشي هغو ته ونه ویلی شو، دا وویلی شو زما ته اجازت نه دی اخیستلی تاسو په ده ایمان راوړ. اوس به زه عن قریب ستاسو لاسونه او ستاسو خپې د مخالف سمت نه کټ کم او په سولی به وخېږم او تاسو ته به پته ولګي چې په موږ کې کم یو تن زیات باقي پاتې کېدونکی دی او غالب دی. هغو په جواب کې دا ویل نه نه چې غلطي وشوه، دا یې ورته ونه ویل لا زیر هېڅ پروا هم نشته، وکړه فورا وکړه. او بیا علماو لیکلي دي چې هغه ساحران چې دی هر یو به د بل نه مخکې کېدو چې هله زما مخکې کټ کا، زما دا مخکې کټ کا. اوس هغو د موسی علیه السلام سره صحبت څومره شوی دی، په 9 بجې خو دا کار را شروع شوی دی جو کو ډېر سر دا سحر دا معامله ختم شوي جو دا به ووایي چې 11 بجې به ختم شوي. نو په 11 بجې چې دا معامله ختم شو نو هغو چې ایمان راوړی دی نو په 11 بجې به ایمان راوړی. په 11 بجې چې ایمان راوړ نو د 1 بجې نه خو مخکې دا ټول کرتب ختمولو. نو د 2 غنټو یا د 3 غنټو صحابي دغه دا حیثیت دی
چې هغه وایي چې زما دا مخکې کټ کا ما مخکې سولی ته وخېږه هېڅ پروا نشته الله به ما ته معافي وکړي فورا زر شه دا د موسی علیه السلام صحابه دي د موسی علیه السلام بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه څومره لویه ده او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې په هغې کې زموږ د زمانې د دې ملعونانو په نیز باندې زیات بدنام د دې خبیثانو ملعونینو په نیز باندې څوک دی ابو سفیان او معاویه رضی الله تعالی عنهما دي هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحبت 2 غنټې نه دی کړی 2 میاشتې هم نه دی کړی 2 کاله هم نه دی کړی 2 نیم کاله کړی 2 نیم کاله لګاتار هجرت خو د هغو په قسمت کې نه و لیکن چې مکه فتح شوه هغو په خپله خوشحالۍ باندې په مدینه طیبه کې ځان له ځمکه واخیستله اول ته ځان له کورونه جوړ کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې په هغه پسې 15 منځونه کول شروع کړل نو بیا د هغو ایمان به څومره مضبوط و څومره به مضبوط و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د وحي د کتابت هم حکم کوي چې تاسو وحي لیکئ بیا به څومره مضبوط ایمان و لیکن دا ملعونین دي چې دی په صحابو پسې کنزل او سپک سپوري او تبرع او په دې تبرع کې دې ته څه میلاویږي دې ته سوا د قهر او د غضب نه بل څه شی نه میلاویږي هغه صحابو ته د دې په تبرع باندې څه نقصان وررسي هېڅ نقصان ورته نه وررسي دې په حقیقت کې هغه صحابو ته کنزل نه کوي دې موږ ته کنزل کوي زما پلار مړ دی اوس موجود نه دی په دنیا کې او څوک راځي هغه ته کنزل کوي زما د مخې نه دا کنزل هغه ما ته کوي که زما پلار ته کوي تاسو ووایئ دا ما ته کنزل کوي که زما پلار ته کوي نو بیا دې لاړ شي د هغه د قبر خوا ته دې ودرېږي او هلته دې هغه ته کنزل وکړي یا دې ورته هسې په خپل کور کې وکړي زما د مخې ورته ولې کوي زما د مخې ځکه کوي چې دا دې ما سپکوي ما بې عزته کوي نه دغه شانتې دي چې زموږ صحابه کرامو ته سپک وایي او بد ورته وایي دي په حقیقت کې هغو ته نه وایي موږ ته وایي لیکن موږ څه کولی نه شو زموږ اختیار کې نشته بس دې ته د الله یا خو هدایت ورکړي او که هدایت په قسمت کې نه نو خدای د خپله ځمکه د دې ملعونینو نه پاکه کړي دا ذلیله مخلوق دی دا د یهودیانو تخم دی دی یهودي په دنیا کې یهودیت خورولو دپاره راغلي دي نو بهرحال دا خبره مې کوله چې اعمال د بني آدم چې دي دا په وزن کېږي اعمال د بني آدم اقوال د بني آدم دا په وزن کېږي امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې قسطاس دواړه لفظونه صحیح دي دا عدل ته ویلی کېږي په رومۍ ژبه کې نو په دې دا سوال وارد کېږي چې رومي خو عجمي ژبه ده او قرآن خو الله په عربي ژبه کې نازل کړی دی نو د هغې جواب واضح دی چې یو کلمې دوه کلمو په وجه باندې یوه ژبه د خپل حقیقت نه وځي زموږ په پښتو کې ګڼ لفظونه د انګلیش او د اردو راغلي دي د ماچس د لفظ سیده د انګلیش دی په پښتو کې خو دې ته کڼکې ویلی کېدو او میز د اردو لفظ هم د پښتو کې هم ویلی کېږي په انګلیش کې دې ته ټیبل وایي زموږ په اردو کې په پښتو کې نن سبا موږ ټول وایي ټیبل راوړه وایي نو په دې سره زموږ پښتو ختم شو هغه په خپل حال باندې ده نو دغه شانتې قرآن مجید د عربیت نه دی یو لفظ دوه لفظ په وجه باندې نشي وتلی ټیک ده د رومۍ لفظ د هېڅ پروا نشته ویقال والقسط مصدر المقسط او چې بعضو خلکو پکې دا ویلي چې دا قسط مصدر د مقسط دی چې دا اضافي حروف ته لرې کړي جو بس دا چې میم دې ته لرې کړو او میم دې ته لرې کړو الف لام دې ته لرې کړو جو بس قسط پاتې شو القسط قسط بس یو شی دی بس دغه یو میم پکې زیاتې کړی دی چې دغه دې ته لرې کړو دا د مقسط مصدر دی بیا او وهو العادل مقسط عادل او انصاف کون کی تویلے کی واما القاسط فهو الجائر جو قاسط لفظ دین داغی معنی هغه جائر او ظالم تویلے کی حجاج ابن یوسف چون هغه صحابی و زمانم خیال نوتو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی رحمه الله تعالی
هغه تړلی شوی راویستو شو او وویل ورته وویل شو چې د حجاج متعلق څه ووایه. نو هغه وایي چې هو القاسط العادل، دی قاسط او عادل دی. خلک خوشحاله شو یاره کلمې پاکه وویله، ښه کلمې وویله او دی اوس به خدای پاک خیر کي. لیکن حجاج خو د غضب علم په لغت باندې چې هغه له کوم حیثیت حاصل و هېڅ چاته نه حاصل. هغه نه تعریف یې کله کړی دی چې وایي چې هو القاسط، نو د ده مقصد د قرآن مجید هغه آیت ته اشاره ده چې واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. کم څو پورې چې د ظالمانو تعلق دی هغه د جهنم خاشاک دی، د جهنم اور دی. او دی چې عادل ماته وایي نو دی وایي چې یعدلون بربه، د خپل رب سره نور برابروي. دی ماته په ما باندې دی الزام د کفر لګوي او د جهنمي کېدلو را باندې لګوي او بیا یې دغه د قتل حکم وکړو. لیکن سعید ابن جبیر داسې یو لویه هستي وه چې هغه هېڅ پروا پرې نه وه چې کله دغه قبلې طرف ته کړو نو هغه دغې متعلق آیت ولوستو، نو بیا یې وله مشرق ته مخ کړو. نو هغه وویل چې لله المشرق والمغرب، نو چې بیا یې دغه ځمکې ته مخ کوو د سټ د طرفه یې کټ کوو، نو هغه وایي چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم، د دې ځمکې نه هم پیدا کړي، په دې ځمکه به تاسو واپس کړو، دې نه به بیا راوباسو. او بیا هغه قتل شو او د هغه دوره وینه وبهېدله بې شماره چې هغه ضبط کېدله نه، چې دغه زمانې د حکیمانو نه تپوس وشو نو هغو دا وویل چې دی یېرېدلی نه و، ځکه دی د حجاج د قتل کولو نه د ده یره نه وه پیدا شوې، د ده ټول رګونه حشاش بشاش وو، نو ځکه د ده نه بې شماره وینه راووتله. نو بهرحال قاصد چې دی نو هغه جائر ته ویلی کېږي. بیا حدیث ذکر کړی دی حدثنا احمد بن اشکاب، دا حدیث امام بخاری په نورو مختلفو ځایونو کې ذکر کړی دی، لیکن امام بخاری خپل لطایف دي، خپل عجیب نکتې دي دغه په دې نوم سره دا حدیث بل ځای نه دی ذکر کړی. احمد بن اشکاب په نوم باندې دا بل ځای نه دی ذکر کړی. او دا احمد بن اشکاب د امام بخاری رحمه الله اخیرنی استاد دی په مصر کې چې دغه نه حدیث حاصل کړو. د هغې نه بعد بیا د حدیث مزید چا نه لوستي نه دي بلکې پړاو کړي دي، لوستلي دي بیا خلکو ته. نو د ده نوم یې بلکل په اخر کې حدیث هم د ده اخیرنی او نوم یې په اخر کې وله راوړ. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمرة بن القعقاع عن ابي زرعه. ابو زرعه رضی الله تعالی رحمه الله متعلق چا وفرمایه، چا وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صرف لس زره. هغه وایي چې د داسې سړي خوله ماتول پکار دي، خوله یې ماتول پکار دي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هره خبره حدیثو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خیال دی چې هغه صرف لس زره پیرې به خپله جمع کلاو کړي او خبرې به یې کړي، دا خو هره خبره حدیثو. داسې نه دی چې صرف لس زره حدیث دي، بلکې بېشماره حدیث دي، خو څومره چې ثبت شوي دي نو هغه متون چې کوم دي چې بې د تکرار نه واخلي نو هغه لس زره دي، او په هغې کې د احکامو متعلق چې دي هغه 500 دي. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، 4 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړي. د 7 هجري په شروع کې مسلمان شوی دی او 7 8 9 10 هجري حج الوداع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک دی. او د حج نه واپسې په نه بعد بیا د ذوالحجې میاشت تېره شوه او جو بیا پسې محرم او سفر دا 2 میاشتې دي. د ربیع الاول په شروع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه پرده وکړه لاړ شو. نو 4 میاشتې 2 کاله یا 4 کاله 2 میاشتې، 4 کاله 2 میاشتې او یا 4 کاله 1 میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی دی. لیکن احادیث 2 روایت کړي دي، 5374 احادیث د دین مروي دي چې باغې کې د بخاری مسلم کې صحیح روایت هم دي، نورو ټولو کتابونو کې د دې روایت موجود دي. د ټولو نه زیات روایت کوونکی ابو هريره رضی الله تعالی عنه.
لیکن د دې مقصد دا نه چې د ټولو نه غټ عالم و د ټولو نه غټ عالم کو نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه روایت کم دی بېشکه لیکن روایت نقل کول جدا خبره ده او روایت حاصلول جدا خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده و فرمایله او په سقیفه بنو ساعده کې سعد ابن عباده د مهاجرو اجلاس طلب کو د خلافت لپاره نو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق ځان سره فورا بوته ولته کی او عمر رضی الله تعالی عنہ په ځل کې یو تقریر تیار کړی چې زه به دا خبرې هلته کوم لیکن چې هلته څنګه ابوبکر ورسېدو هغه بسم الله الحمدلله ویل اقا خبرې وکړې کومې چې د عمر په زړه کې وي د هغې نه علاوه څه ونه ویل او بیا چې کله سعد بن عباده دا عرض وکړو چې منا امیر و منکم امیر یو امیر به زمونږ یو به ستاسو یو به د مهاجر یو به د انصار وي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فورا وفرمایل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ائمه سرداران دا به د قریشو نه او چې من الامراء ومنکم الوزراء امراء به ټول زمونږ وزراء به ټول ستاسو نو دې خبر دې معلوماتو سره دا معلومات ټول هغې ته حاصلو بل چاته نو حاصلو ټیم شوی اذان وکړي بس کوم نو بهرحال خبره اوږدوم ډېره زیاته شوه الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته معافي نصیب کړي حدیث کې کلمات آسان کلمات الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان حبیبتان للرحمن دو کلمې دو ټکي نه دو کلمې کلمه لکه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ده نو دقه شانتې سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده دا یو کلمه ده او سبحان الله العظیم دا دویمه کلمه ده په حقیقت کې خو دا دواړه پوره جملې دي لیکن په عربی کې دې ته کلمه ویل کېږي نو کلمتان حبیبتان للرحمن دو کلمې چې الله ته ډېرې زیاتې خوښې دي خفیفتان علی اللسان په ژبه باندې ډېرې سپکې دي هر سړی ویلی شي که چا قرآن مجید ویلی هغه هم ویلی شي او که نه ویلی هغه هم ویلی شي بس لږ وټې تکلیف والا کول غواړي او ثقیلتان فی المیزان په تله کې ډېرې زیاتې درنې دي کله چې د زړه په اخلاص باندې وځي ځکه چې په یو حدیث کې دا فرمایلی چې سبحان الله تملأ نصف الميزان فسبحان الله باندې نیمه تله ډکېږي والحمدلله تملأه الحمدلله تله ډکوي والله اکبر تملأ ما بین السماء والارض الله اکبر سره د ځمکې اسمان د منځ چې څومره خلا ده دا ټوله ډکېږي خو دا هله چې د زړه په اخلاص باندې ویلی شي د الله سره په مینه او محبت باندې ویلی شي لکه کم چې ما د اردو هغه شعر ذکر کو که نه چې بات جو منہ سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے په داسې اخلاص باندې چې وویلی شي نو بیا واقعي په دې باندې ټوله تله نه چې د ځمکه اسمان هر شی پرې ډکېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله تبارک وتعالی دې کې سبحان الله کې اشاره د الله تعالی صفات سلبیه ہوته چې الله تبارک وتعالی له جسم نشته الله له چې نه عرض دی نه جسم دی نه جوهر دی نه یعنی کوم چې صفات مخلوقین دی هغه ټول په الله کې نشته او وبحمده دې کې صفات ثبوتیه او ته اشاره ده چې الله تبارک وتعالی د عظیم قدرتونو خاوند دی علم ولدی قدرت ولدی اراده ولدی او لو شان ولدی دا صفات ثبوتیه دی الله تبارک وتعالی سبحان الله العظیم دا بیا دوباره تکرار دی چې الله پاک دی چې هغه ډېر زیات لوی دی الله تبارک وتعالی دې موږ ته نصیب کړي او الله دې دا قبول کړي په خپل پاک بارګاه کې دعا کوو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا الله. د دې ټولو ملګرو دا راتلل او زموږ دا راتلل خدای دا ټول ته په خپل پاک بارګاه کې په انتهایی قبولیت سره خدای پاک قبول کړي. الله ته په انتهایی قبولیت سره قبول کړي. الله دومره لوی قبولیت ورته نصیب کړي چې څومره قبولیت ته موږ محتاج یو او ستا په هغې باندې قدرت او طاقت دی خدای هغه قبولیت ورته نصیب کړي. رب کریمه ته دې جامعات الله دې مدارس الله خدای پاکه روز افزو ترقیات نصیب کړي. دا په انتهایی بې سر و سامانګي په حالت کې خدای پاکه چې هیڅ یو ردي سره څه متاع نشته، څه بجټ ورسره نشته، څه ترتیب ورسره نشته، خالص تا په ذات باندې په توکل باندې دي د مدارس چالو دي، مدارس چلیږي او قلیل کم سے کم تنخواګانې هغه بیا هم په ټیم نه میلاویږي او دا علما په هغې باندې صبر کوي خدای پاک او دا محتممین د هغې قرضې برداشت کوي. خدای پاکه دا هر څه ته په خپل پاک بارګاه کې قبول کړي او ته خپل رحم وکړې ته رجال غیب نصیب کړي چې هغې د مدارسو دا ټول ذمهداري په خپل سر باندې واخلي او دا مدرسان عالمان صرف د درس و تدریس دپاره پاتې شي چې دوی پکې صرف درس کوي، په درس کې هغه ګوتې نه وهي او په نور چې څومره دنیوي د دې مدارس امور دي په هغې ټولو کې هغه د دې صاحب حال وګرځي او په دې کې شریک شي خدایه. او داسې پر د غیب نه ته نصیب کړي چې موږ له بیا د هغو نومونه هم نه راځي، موږ نه که څوک د هغو تپوس کوي موږ له د هغو پته هم نه حاصله، خو بس کار ته ستا کار دی ته په خپله روان کړي ته په خپله وچلوي. او خدای پاکه موږ په دې پسې دا کار بېشکه عبادت دی لیکن درې نه نور هم عبادتونه شته خدایه ته هغه عبادتونو ته موږ متوجهه کړي او دا ذمهداري ته زموږ نه اوچته کړي ته په خپله باندې په خپل ذات باندې ته واخلي خدایه. الله ته بېشماره خلکو له رزق ورکوي خدایه، بېشماره خلکو له ته رزق ورکوي، دې مدارس والا هم ته خدای پاک رزق ورکوي، د دې دا مشکل حالت هم ته خدای پاک ختم کړي. او رب کریمه دې مجلس ته چې څومره خلک راغلي دي خدای پاکه هغه په زړه کې یو ارمان راوړی، یو خیال به راوړی، یو خواهش به راوړی او دا به تصور چې په دې مجلس کې دعاګانې قبلېږي خدایه. الله ته د بندیانو سره د هغو د یقین متعلق معامله کوي خدایه. الله چا په زړه کې چې څه حاجت دی او څه خواهش دی خدایه هغه وله هم ورکړي او د دنیا او د آخرت هر یو خیر وله هم ورکړي خدایه. الله څه چې په زړه کې دی هغه وله هم ورکړي. ته د زړونو په بیت باندې عالمې موږ پې نه یو عالمان خدایه او چې څه د هغو د دنیا او د آخرت نور مشکلات دي او هغو په زړه کې په دې وخت کې نه دي هغه ورله هم ته خدای پاکه سهل او آسان کې او ته ورله پوره کې. ته د غیبي قدرتونو طاقتونو خاوند یې که ته د ټولو انسانانو ټولو حاجات هغو له یک مشت په یو ځای باندې ورکړي او د هغو هغه ټول حاجات ته پوره کړي. رب کریم ستا په خزانو کې د یو شړشم د دانې په قدر باندې خدای پاک کمې نشي راتللی خدایه. الله ته د قدرتونو خاوند یې ته په خپله وکړي خدایه، الله ته په خپله باندې وکړي رب کریمه ته په خپله وکړي. دا څومره خلک چې راغلي دي خدای دې به یو تمنا راوړي، یو ارمان به راوړی، یو خیال به راوړی او ستا خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې زما رب دا فرمایي، حدیث قدسی دی هغه دا فرمایلی چې زما رب دا فرمایي چې کله زما بنده ما ته لاسونه اوچت کړي او زما نه خیر وغواړي نو زما له د هغې نه شرم راځي چې د هغو لاسونه هغو ته خالي واپس کړم. رب کریمه ته زموږ لاسونه خالي مو واپس کړي، ته زموږ جولۍ داسې ډکې کړي چې ته په لار ارتویږي بهیږي ته خدای پاکه ته د قدرتونو طاقتونو خاوند یې خدایه. الله دا څه کسانو نومونه رالیږلي دي خدایه ته نومونه پېژنې که زه نوم واخلم اومې نه پېژنم او که نه اخلم بیا یم نه پېژنم. رب کریمه د قدرتونو خاوند یې څو کسان دي او چا د بیماریانو ویلي دي، چا د نورو مشکلاتو ویلي دي. یو زموږ دلته د دې ځای ګل شی او حفیظ الرحمن دی د هغه لور بیماره ده پاڅېدلی نه شي هغې ته هم الله ته صحت ورکړي. یو تن پکې د ګردو را تکلیف ویلي دي، نورو پکې ویلي دي خدایه. زمونږ د ماما ښکلی بچوړی نوید احمد بیمار دی خدای ته هغه له صحت ورکړي ربه. الله په روز کال هم بیمار و او رب کریمه په دې مجلس کې هم نو شریک شي اوس به یا بدلتي وي یا به نه وي خو بهرحال
الحمدلله دومره خوشوي ده چې د سکول ډیوټۍ له تلی شي. خدایه ته له مکمل صحت ورکړي ربا، ته له مکمل صحت ورکړي چې هیڅ قسم څه کار څه حال پې پاتې نه شي د بیمارۍ په حوالې باندې خدایه. الله او زما د ماماجي چې څومره نسل دی خدایه پاکه ته ټول همیشه د کامپاره کامیاب او شاداب او سرسبز شاداب یې ته ولري خدایه. او زما د ماماجي او زما د مامي صاحبې تو کامل مکمل وسیع و غریض او طویل او عمیق مغفرت نصیب کې خدایه. لکه څنګه چې ستا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې المؤذن یغفر له مدى صوته. نو رب کریم دقه شانتې ته زموږ د ماماجي د همتونو په قدر باندې خدایه د هغه د همتونو په قدر باندې وسیع او عریض او طویل او عمیق مغفرت د هغه او د هغوی د کور والا زموږ د مامي نصیب کې خدایه. او د دې خاندان د ټولو نصیب کې زموږ چې د دې ځای څومره نور ماماګان دي چې زموږ د ماماجي د تره زامنو خدای پاکه د هغو د ټولو مغفرت نصیب کې. څوک چې وفات دي څوک چې ژوندي دي هغو ته خیرونه نصیب کې. دې مجمع کې چې څومره راغلي دي خدای د دې ټولو مغفرت نصیب کې زموږ سمیت. او رب کریم د دې د مور پلار زموږ د مور پلار زموږ د اعزا قاربو د دې د اعزا قاربو د ټولو د آخرت ژوند ته خدای پاک ډېر زیات پاکیزه او ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات ښکلی وګرځې. او رب کریم دنیا کې چې زموږ څومره وخت پاتې دی خدای هغه ته په عافیت سره مکمل کړي. رب کریم دې جامعې له ته او نورو جامعاتو لا یو وړوکې غونې جامعه پکې زمام د خدایه ته دې ټولو له عظیم ترقیات نصیب کړي، عظیم برکتونه نصیب کړي. خدای پاکه ته قبولیت نصیب کړي. رب کریم ته داسې پارټیانې نصیب کړي چې په هغو کې یو پارټي د تعمیر ذمه داري قبوله کړي او یو پارټي د تعلیم ذمه داري قبوله کړي او یو پارټي د طلبو د خوراک سکاک او د هغو د علاج معالجې ذمه داري قبوله کړي او یو پارټي داسې نصیب کړي چې خدای پاک هغه په دې جمعیاتو کې د توسعاتو ذمه داري قبوله کړي او خدای پاک محتمم ته بالکل فارغ البال والعیال شي او خدای پاک هغه صرف د جامعې نظم و نسق ته پاتې شي او په دې دني او ذلیل مال پسې ګرځېدل خدای پاک ته زموږ نه خدای پاک دا بوج ته زموږ نه اوچت کړي. مولا دا بوج ته زموږ نه اوچت کړي. دې ته موږ ټول به محتاج یو خدایه. موږ باندې ته نور خپل عبادتونه په ښې طریقې سره وکړي، په دې ټولو خپلو بندیانو باندې وکړي. او رب کریمه زموږ په زړونو کې چې څومره څومره حاجتونه دي خدایه، زموږ په خپل کور کې هم بیماریانې دي. رب کریم زما یو بچی د دې د جامعې په کار کې خدای پاک راوتی او د هغه خپل ماده شو د خپل تکلیف هغه تیر کو 2 کاله په بسترې تیر کړو. اوس ټیک دی الحمدلله، لیکن تکلیف خو بیا هم شته ورته خدای هغه ته او نور چې څومره مریضان دي خدای ټولو ته شفا نصیب کړي، شفا عاجله کامله دایمه مستمره نصیب کړي. څومره الکان جنکۍ چې خدای پاک بې جوړه بې رشتو ناست دي خدای هغو ته د جوړ د محبت د پیار او محبت او د دین او د میندارۍ رشتې نصیب کړي خدایا او رخصتیانې اسانې کړي او د کورونو آبادول اسان کړي خدایا او د خپل رضا لپاره دا ټول کارونه ته وګرځې. او رب کریمه څوک چې عادي عمر ولدي او هغو ته جسمونو ته مختلفې عارضې لاحقې شوي دي، څوک د شوګر بیمار دی، څوک د بواسیرو تکلیف دی، چاته د پراسټیټ تکلیف دی، چاته یو تکلیف او بل تکلیف د دنیا د تکلیفونو ځای دی خدایا. الله د تکلیفونه ټول ته په راحتو باندې مبدل کړي او موږ خپل عبادتونو ته فارغه کړي خدایا. الله ته د کرم او د احسان معامله وکړي خدایا. الله په ژوند کې بار 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 ته د حرمینو شریفینو حاضري نصیب کړي او رب کریم مقبول او مبرور وګرځوي. او کله چې ته زموږ مرګ راولي خدای پاک چې زموږ مرګ په داسې حال کې وي چې موږ په مواجهه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایو او په دغه کې ستا فرشته راشي زموږ نه د خپل ستا د روح زموږ نه قبض کړي. اول تی په بقي کې موږ ته 2.5 ګزه ځای میلاو شي، اول تی زموږ دفن وشي او رب کریم د قیامت په ورځ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې موږ راپاسو او موږ تا ته حاضري وکړو. رب کریم ته د کرم او د احسان معامله وکړي، ته زموږ دا ټولې دعاګانې په خپل پاک بارګاه کې قبول کړي. کوم څه چې موږ وغوښتل هغه هم راکړي،
کوم څه چې نه دي غوښتلي او هغه زموږ ضرورت دی هغه هم راکړي. زموږ غرونه دي که خویندې دي که دوستان دي که احباب دي که معاونین دي که نور ملګري دي، خدایه د ټولو حاجتونه مرادونه ضرورتونه تا ته معلوم دي. خدایه الله ته د هغو ټول ضرورتونه پوره کړي، په عافیتونو سره، په رحمتونو سره، په برکتونو سره پوره کړي. د هر یو ازمایش او فتنې نه ته په امن باندې وساتي. رب کریم موږ د هر یو فتنې نه په امن او عافیت کې وساتي. رب کریم ته زموږ د دې ملک حفاظت وکړي. خدایه الله زموږ ادارې چې دي هغې ته هغو د هغو چلوونکو ته هدایت نصیب کړي، که اسټبلیشمنټ دی که فوج دی او که نور دي که ججان دي او که نور خلک دي، خدای ته ټولو ته هدایت نصیب کړي. موږ له نیک او صالحه حکام نصیب کړي. خدای د فلسطین والو سره مدد او نصرت وفرمایي. او رب کریم د اسرائیلو د ناجایز ریاست او د حرام نجاست ته خدای په خپل حکم او طاقت سره ټوټې ټوټې کې ختمېږي. او رب کریم د امریکې د 52 ریاستونه چې دي خدای دا ته په 104 مخالف حکومتونو کې مبدل کی او هر وخت ته برسره بیکار کی او ته خدای پاک په خپل د یو بل پترو باندې ته وਹੀ او ته تباہ او برباد کی دی په هر ځای کې لګړ غډي کی خدایا هر ځای دی خوار کو هر ځای دی خراب کو افغانستان دی خراب کو او هغه ته دغه د غیرت په وجه باندې او استاد کرم په وجه باندې افغانستان خو حفاظت شو بچ شو څنګه درجه کې لیکن عراق دی تباہ کو او اردن او شام دی تباہ کو او رب کریم مصر دی تباہ کو او رب کریم یمن دی تباہ کو او سعودي عرب باندې سترګې لګېدلې غم تباہ کول وړي خدای ته دی په خپل تباہ کی الله ته دی په خپل تباہ کی خدای ته دی په خپل تباہ کی او نست نابود کی هغه خلک چې په اردو کې وایي چې قصه پارینه بن گیا خدای ته قصه پارینه وګرځي الله ته قصه پارینه وګرځي ته داسې حالت کې کی چې پھر نہ آنے کے رہے نہ جانے کے رہے ایسی داسې حالت کې ته خدای چې نه دراتلو یو نه دتلو بیا خدای داسې ذلیل کې او داسې تخوار کې خدای څومره اور چې پکې بل شوی دا اور پکې نور زیات کې لیکن هغه اور د کفارو په حکومت په کورونو پورې مختص کې خدایا لکه څنګه چې د موسی علیه السلام په زمانه کې تا د وینې او د طوفان او د سیندخو او د چیچړو هغه عذابونه راویستي هغه به صرف په قبطیانو باندې او په اسرائیلیانو باندې منو د موسی علیه السلام په ملګرو باندې منو دغه شانتې کې د اور د امریکې په کفارو پورې مختص کې او امریکا کې چې زمونږ مسلمانان اوسېږي د هغو د داسې حفاظت وکړي لکه ویښته چې د وړونه ویښته څوک د وړونه راوباسي او څه قسم علایش په هغه باندې نه پاتې رب کریم ته زمونږ مسلمانان ته بچ کړي او دا کفار پکې تر ټول وسېږي د سلم پکې وسېږي د هغه خلک دي چې دا ویلو چې د فلسطین بچو له په دنیا کې د پاتې کېدلو حق نشته رب کریم دا د هغه چا متعلق ویلو چې هغه ستا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو په نسل کې د هغه کسانو ته ویلي دي دا رب کریم ته غیور ذاتي ته حمیت ولا ذاتي ته د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو د اولاد حفاظت وکړي او څومره چې پکې شهیدان شوي دي دغو شهادتونه قبول کړي څومره چې مریضان دي هغو له صحت او عافیت تندرستي نصیب کړي د څومره چې کورونه وران شوي دي هغو له خپلې کورونه ورکړي او رب کریم ته حفاظت وکړي خدایه الله ته حفاظت وکړي او ته اسرائیل تباه کړي امریکا تباه کړي او هر کافر چې هغه د میرزایي په شا ودرېږي او د میرزایي ملګرتیا کوي خدای هغه هم ته نیست و نابود کړي تباه و بربادي کړي خدایه الله مسلمه کذابو نو هغه مړ شو قصه خلاصه شوه اسود عنسی و مردار شو قصه خلاصه شوه مختار ابن عبید ثقفی و هغه مردار شو قصه خلاصه شوه لیکن دا میرزایي دجال دی په کومه زمانه مردار شوی دی لیکن فتنه ورځ ته ورځ بړاویږي په څه ورځ بړاویږي په دې وجه چې د دې په شا باندې امریکا ولاړه ده د دې په شا باندې یورپ او برطانیه ولاړه ده د دې په شا باندې فرانس ولاړ دی جاپان به ولاړ دی خدایا دا څومره چې د دې میرزایانو په شا ولاړ دی خدایا هغه ته په یو بل باندې لپاسه کې او نیست و نابود کې تباه و بربادي کې ذلیل او رسوایي کې او خدای پاک ته په خپله توره باندې ووهي الله ته په خپله توره باندې ووهي
خدای ته په خپل تور باندې وحی د بین الاقوامي پابندیانو په وجه باندې موږ نه په میرزایي باندې لاس چوتولی شي او نه د هغه په ملګرو باندې لاس چوتولی شو. خدایه خو ته خو یې که نه ته غیرتمند ذات یې خدایه دا اور پکې څنګه لګېدلی خو تا پکې لګولی خدایه دقه شانتې پکې نور زیات کړي نور یې پکې زیات کړي الله نور یې پکې زیات کړي دومره زیات کړي چې ټول سکروټ یې وسکاره شي او ختم شي صرف مسلمانان پاتې شي او نور ټول تباه و برباد شي. خدایه الله ته د کرم احسان معامله وکړي زموږ هره دعا قبوله کړي زموږ سره د ډېر خیر معامله وکړي زموږ نه په خپل ژوند کې بې شماره لغزشونه کوتاهیانې ګناهونه شوي دي. خدایه الله که هغه ګناهونه زموږ مخې ته دي هم یې معاف کړي که هغه موږ ته یاد نه دي هم یې معاف کړي داسې معاف کړي چې هغه کومو لسټونو باندې او نامه اعمالو باندې لیکلی شوي دي هغه نامه اعمال ته ختم کړي هغه ځایونه د فرشتو نه ير کې په کوم ځای کې چې لیکلی شوي دي د موږ دغه اعضاو نه ير کې د کومو اعضاو په وجه باندې چې دا ګناهونه د هغو په ذریعې زموږ نه شوي دي. خدایه ته زموږ ټول لغزشونه کوتاهیانې معاف کړي. خدایه الله ته د بشماره عفو او درگذر معامله وکړي او ته دا جامعه او نور جامعات خدای پاک ته همیشه دپاره قایم او دایم ولري او د دې ملګرو په زړونو کې څومره حاجتونه مرادونه دي. زموږ یو ملګری مولانا عمادالدین صاحب هغه هم د خپلې خور متعلق غالبا د دعا دپاره درخواست کړی دی. خدایه الله اجتماعي دعا خو وشوه لیکن خصوصي دعا پاتې ده. خدایه الله ټول بیمارانو له صحت ورکړي الله ټول بیمارانو له صحت ورکړي. خدایه الله ټولو بیمارانو له صحت ورکړي. خدایه الله موږ ټولو له صحتونه نصیب کړي. خدایه زموږ هر یو مشکل ختم کړي. خدایه د اسان د تنوع خدایه ختم کړي چې د سره موجود دی هغه مشکل بیا چې هغه په لټولو باندې بیا نه میلاویږي. خدایه الله داسې ختم کړي ته خدایه الله ته د کرم او د احسان معامله وکړي ټول امور زموږ آسان کړي زموږ د مشرانو او د کشرانو مغفرت نصیب کړي زموږ په نسلونو کې خدای پاک ته فاسق او فاجر پیدا مه کړي. خدایه الله زموږ په نسلونو کې ته فاسق او فاجر پیدا مه کړي. خدایه الله ته زموږ د ملک حفاظت وکړي دا ملک چې د کوم مقصد دپاره حاصل شوی او د لا اله الا الله دپاره حاصل شوی خدایه په هغې کې څه رکاوټ دی هغه تا ته معلوم دی هغه رکاوټ د چا په وجه دی هغه کس هم تا ته معلوم دی هغه رکاوټ ختمول هم ستا په قدرت کې دی. خدایه علت هغه رکاوټونه ټول ختم کړي ته په دې ملک کې د قرآن او سنت نظام نافذ کړي ته د علماو بول به دې ملک کې بالا کړي او رب کریم ته عروج او ترقي پکې علماو ته اهل خیر ته نصیب کړي ته زموږ ټول امور آسان کړي. الله موږ مجسم حاجتونه مرادونه یو او ته د عظمتونو د قدرتونو د خزانو خاوند یې ته زموږ قرضې هم ادا کړي زموږ مشکلات هم ختم کړي او زموږ ته هر یو خیر نصیب کړي او زموږ د جامعاتو له تو عروج او ترقي نصیب کړي او رب کریم کوم درس او تدریس کې چې تا موږ مصروفه کړي یو په دې کې ته موږ ته شباب او ځواني نصیب کړي. خدایه الله په دې کې ته هغه درسونه نصیب کړي کوم چې په ځوانۍ کې مونږ کول هغه نصیب کړي. خدایه الله ته د کرم او د احسان معامله وکړي ته زموږ ټول امور آسان کړي. الله اللهم یا رب انا نسألك ما سألك منك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين 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 برحمتك يا رب.